عمران خان یو ځان ته دی، دا د هغه د ایماندارۍ علامت دی که د بې ایمانۍ علامت؟ زما خیال د دوه خبرې به موږ دلته کلیر کړو. ستا سوال سره زه یو بل سوال کلب کول غواړم. یو دی وایي چې دی څلوېښت کاله حکومت کړی دی، نو دا هم دی دروغ وایي. مسلم لیگ نون حکومت چې کوم دی په ملک کې 3 ځله تیر شوی او په 3 ځلو کې د هغوی ټوټل اقتدار چې کوم دی نو هغه 8-9 کاله جوړېږي. پیپلز پارټۍ 3 ځله اقتدار تیر کړی دی، نو د بېنظیر یو اقتدار هم د 18 میاشتو، دویم هم تقریبا د 1.5 کالو، او بیا زرداري صاحب والا دور چې کوم هغه 15 کاله، نو چې هغه حساب سره وګورې هغه هم 8-9 کاله جوړېږي. نو چې څومره مونږ کړی دی دومره په خیبر پښتونخوا کې 9 کاله د دی هم وشول. یو خو دا دی دروغ وایي، نه د دی غلطې خبرې دي. دویمه خبره دا ده چې کومه تاسو سوال وکړو چې د ټولې پارټۍ عمران خان ته یو ځای شوي، د عمران خان نه زه دا تپوس کومه چې د MQM چا سره و، چې نن په قومي اسمبلی کې، په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې، په پنجاب اسمبلی کې، په سند کې ستا څومره ممبران دي، آیا دا منډیټ تا ته د MQM، د مسلم لیگ کاف، د مسلم لیگ د شیخ رشید والا کم یو سټکورې جارو مړی یو هغه مسلم لیگ دی، بیا د هغې نه علاوه تاسو وګورئ طاهر القادري د ده ملګری و، بیا د هغې نه علاوه وګوره د ده سره خو چې کوم دی د فوجیان هم میلاو، ده سره خو عدلیه هم میلاو وه، ده سره چې څومره لوی اتحاد دی، خو دا هسې د تحریک انصاف والو د ده نه څه لوی تورم خان جوړ کړی دی چې دا یوازې پهلوان دی، هېڅ پهلوان نه دی. دی صرف عمران خان په فرنټ باندې ساتي، باقي نور هغه سره د PDM نه که موږ 8 جماعتونه یو، د 18 جماعتونه دي، او د یو فوج او یو عدلیه چې د سره په سپورټ شي، تا ته د یو جماعت ته سپورټ ضرورت هم بیا نشته. عمران خان خو یو نالایق ترین او نااهل ترین انسان دی چې دومره سپورټ چا سره وي، زما خلک هغه ډېر هم بېوقوف او ډېر هم نااهله سړی وي، هغه به د ده نه ښه حکومت وکړي. سرجي دا راته ووایه چې الیکشن ته لږ وخت پاتې و او د عمران خان د هغه عدم اعتماد راډو، مسلم لیگ هغه چې کوم دی هغه ټولې ذمهوارۍ واخیستې، په هغې کې پاکستان عوام یو نوې مهنګایۍ سره مخ شو. د هغې حوالې سره که مونږ وګورو نو دی د اوټونو پرسنټیج چې دی هغه هم کم شوي دي، دغې حوالې سره څه وایي؟ آیا دا په کارو دي د که نو په کار؟ احمد علي ته د ځان دپاره ګټه خوښوې که نقصان؟ ګټه. داسې دا رور به هم ځان له ګټه ګوري، داسې به دی هم ځان له ګټه ګوري، عزت به هم ځان له خوښوي، بې عزتي خو به نه خوښوي. موږ چې ځان په ګټه نه تاوان ته واچولو، موږ چې ځان د عزت نه بې عزتۍ ته واچولو، د څه دپاره مو واچولو؟ د 6 میاشتو د 7 میاشتو اقتدار دپاره؟ موږ ته د دې څه ضرورت و؟ هېڅ نه. موږ چې څه کړي دي موږ د پاکستان دپاره کړي. ګنې دې خانه خراب، دې نالایقه، دا د اسرائیلو ایجنټ چې دی، دی دا ملک هم خرڅ کړی، دی اټم بم هم بیه کړی دی. ستاسو موټرویز نن سبا چې څومره دي، دا تاسو چې په سفر کوئ دا چا سره ګاڼه دي؟ دا د IMF سره ګاڼه دي. ستاسو سټیټ بینک آف پاکستان د دې ملک چې کوم بینک دی دا چا سره ګاڼه دی؟ دا د IMF سره ګاڼه دی. دی چې راغلی و دا ملک داسې و. پاکستان چې جوړ شوی دی 27,000 ارب روپۍ قرضه پې ختی ده په 75 کالو کې. دی یو سړي په یوازې باندې 25,000 ارب روپۍ قرضه پې واچوله، ډبل یې کتله. نو که دله مو دا 100 میاشتې نورې ورکړی وې، مونږ خو د ده رخصتۍ ته راغلي یو. زه صفا درته وایم، زما پارټي به یې نه وایي، زه درته وایم مونږ د عمران خان او د تحریک انصاف جړې کټ کولو ته راغلي یو. مونږ وو چې دا بیماري ختمه شي، چې په دې لاس ته کینسر ولګي او نه ښه کېږي، نو خلک د ځان نه لاس پرې کوي. او د عمران خان مثال دی وخت کې د کینسر زده عضو دی، دا کټ کول پکار دی. چې دا مو نی کټ کړی نو پاکستان هم دی لړو، ایټم بم هم دی لړو، اکانومي هم دی لړه. او د هغه خانه خراب اخیری کې خبره تاسو اوریدلی وه چې کله اقتدار نه لړو پاکستان کې تو 3 ټکړې هو جاتے. د ده په دې خوله دا خبره څنګه راځي؟ دی د دې نه علاوه اوس دا 2 ورځې وړاندې دی وی پاکستان سریلانکا، پاکستان سریلانکا. پاکستان د خدای سریلانکا نه جوړي، د بنیګاله د خدای سریلانکا کی. الله دې کورونه او محلونه لوټي کی چې زمونږ خپل ملک زموږ خپل وطن برباد ک. څوک د مدینې پر ریاست، څوک ته 1 کروڑ نوکرۍ په چکر کې، څوک د 50 لکه کورونو په چکر کې، څوک د انقلاب په چکر کې، څوک د نوي پاکستان په چکر کې. په دې باندې یو دروغ او یو د بکواس فلم یې وچلولو او د ملک برباد کو. موږ د ځان لپاره، هر سړی د ځان لپاره عزت خوښوي، ګټه خوښوي. موږ د ځان لپاره بدنامي او د کم سخت وخت چې موږ د خپل ځان لپاره واغشتو چې نواز شریف په کومو خبرو جیل خوړو،
مریم په کومو خبرو جیلو خوړلو، سعد رفیق، رانا ثناء الله، احسان اقبال باندې په دې ځای ډزې شوي دي، ځان سرونه مو په تلي کې ایښي دي، موږ ځان دپاره نه دي ایښي. پاکستان کا مطلب کیا او لا اله الا الله د دې ملک دپاره هم کړي دي. اوس هم چې څه کوو او بیا هم درته وایم موږ تمه هم چې لرو که نه، موږ د هېچ چا نه لرو، موږ تمه یو د الله نه ده او هغه بېشکه د ټولو نه لوی کارساز دی. عمران خان به څه وي، د دغه سپورټ به څه وي، د دغه پارټي به څه وي او یا به نور څوک څه وي. سرجي اخیري تپوس نه کوم د KPK حوالې سره که مونږ وګورو، یو خوا دی چې BRK ته بین الاقوامي ایوارډونه میلاو شو، خو لږ ورځې مخکې داسې خبر راغلی چې هدایي دا بسونه نجی کمپنۍ ته حوالې کړي دي. دا خبر دې باندې ډېره روشني. هر یو کار د عمران خان چې کوم دی نو هغه د ډرامې او د کرپشن نه ډک دی. BRT متعلق به زه تاسو ته ما خو تاسو ته 25,000 ارب روپۍ د قرضه په دې ملک باندې په 4 کالو کې ښېګولې ده. دا صوبه خیبر پختونخوا په 2013 کې چې کله دی ته حواله شو، دی اقتدار واغسته، په دې باندې قرضه وه ټوټل 30 ارب روپۍ. نن دا صوبه پختونخوا ما په اسمبلی فلور باندې وزیر خزانه ته ما ویلي وم ستاسو په حکومت کې زموږ صوبه 900 ارب روپۍ قرضداري شوله. دی سره د یو BRT نه سیوا خولو دپاره څه شته نه، او د BRT حالات دا دي چې په هغې کې دا چې کوم ایوارډونه دی ورکوي دا داسې دي لکه هغه پلار چې زوی له ورکوي، زوی یې پلار ته ورکوي او یو بل کې ایوارډونه دی ورکوي او هسې په ځان زړونه خوشحالوي. د کوره امپایر دی، د کوره کلاړي دی، بالر هم خپل امپایر